اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زیم فضل نبی ملګرو دا کوم واقع چې تاسو زموږ پر اسکرین باندې تاسو ګورئ او موکتا دا واقع چې کوم دا افسوسناک واقع چې شوی دا د دلخراش واقع چې شوی دا ظلم بربریت چې ته مونږ ویل شو دا د مراجی په کلی کې د نوخار په سیمه مراجی کلی کې چې کوم دی آلته شوی دا آلته د منهاج ګل یو اته نه کاله ماشومه لور دا هغه د کور نه اوزي مو پلاري استي د پوي لپاره چې لاشه ته ګوندې نه پي وروړه چې دا ماشومه تلی دا لوخه غشتي ځان سره د پوي لپاره چې تلی دا ماشومه ډیر وخت تیر کو نو پلاز او قتل پلاري دا وای چې ما سوچو دا ماشومه ډیر وخت تیر کو ماشومه سشوا هغه لاړه او ګوندې نو کور ته ال ته پوسو کو نو ګوندې نو وته وی چې دا ماشومه خپل تنن نه راغلي په له نه راغلي نو د سره د غټ تفصیل جوړ شو او د مغه د ماشومه کتا چې ماشومه څه شو خیر ډیر وخت تیر پکې تیر شو د ماشومه د چوکتل خوا کې د سر چې کم دغه د سکندر غوندي مکان دی چې آل د وکتل دا ماشومه حالت د وینو کې لیت پیت پرتاوا دا سې لیت پیت پرتاوا او جړلې او مطلب چې هغه نیم به هوش حالات کې دیتا ملو شو د زړه زرا ایمبولانس یا گاڑی یا دغه کو او هغه ماشوم چې کم ده هغه قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس ته چې کم ده الته منتقل کا دا خبر چې کم ده دا ظلم دا بربریت د خبر چې کم ده هغه ډیر زیات خور شو او ارسړي څخه تفصیل شو چې دا ماشومه مطلب چې دی ماشومه صدا سلوي ګناه کړی و چې دی ظالمانو چې کم ده هغه پکانی باندې وخله او دغه سره ماتولو دا یقینا د ماشومه ستاسو سو قتل سمره خوبصورت ماشومه سمه د ګل غونې ماشومه او ته دا ظالمان چې کم دی هغه پکانی باندې هغه وخی او کانی په سر باندې هغه سر ولماتای نو دا چې د لار شو پولیس دا خبره چې په سوشل میډیا ته خور شو نو پولیس هم د خپل تفتیش شروع کو او پولیس د کی اف آی آر ورکو اف آی آر درج کو د پلار طرف نه اف آی آر او د میډیکل بورډ هم تشکیل کو خو خوش قسمتي خبره دا د پولیس د وینا مطابق خبره ډاکټرانو وینا مطابق خبره دا چې جنۍ سره ماشومي جنۍ سره کوم دی هغه جسمي زیاتی نه شوی دا او دا خبره کې دا په میډیم دا خبره سوشل میډیا خبر راغلی دا چې د ماشومې سره کم دی جسمي زیاتی شوی دا او هغه نه بعد د ماشومه چې کم دی په کانی باندې والده او سره ولا مات کړي دي خو ډاکټرانو دا خبر چې کم دی دا رد کړي دي او ډاکټران دا وایي د سره جسمي زیاتی نه شي ملګرو سوال جوړیږي خبره جوړیږي چې دا معاشره دومره ظالم شو چې دومره ظلم پکې دومره ظلم شو نو ځکه هم باندې لخته په قهر وريږي هغه په مختلفو په شکل کې تاسو ګورئ د دلدلو په شکل کې د کاتې په شکل کې د ګرانې په شکل کې دا چې د ماشومې اخر اکم کړی وا چې دا ظالمان چې کم دی اغا او آلته بوزي اغا کندر ته بوزي او آلته دا بچ کم دی پکانی باندې وخی او کانی باندې په سر باندې کانی وخی چې ساره ولا ټول مات کړي او دا وکیل ډیر ظلم دی هر کس چې کم دی د هغه د کلی د هغه وګړي چې کم دی هغه تفشیش لري او په دې باندې نو دا خبره موږ پولیس ته هم پکو تکو چې دا په نوخار کې دا یو واقع نشو په نوخار کې دا سو واقع او شوي سب ملزمان چې کم دي خوش قسمتي سره سب ملزمان چې کم دي گرفتار شوي دي او هغه جیل هم آیت ورکړی شوی دي او موږ خاص کو پولیس ته چې پولیس څنګه بده کې لا اغزي اس چوسپتا چې ان شاء الله چې کسان به گرفتي ځکه چې دا ظلم شوی دی دا بربریت دی کړی دی ماته ماشومه غوندې ماشومه ګل غوندې ماشومه چې کم دی هغه ته کندر ته بوزي او ال تاغه باندې سر ماته کان راخلي غټ کان راخلي او په سر باندې هغه وخی نو یقینا دا ډیر ظلم دی دا ظلمونه خو به مخ کې په خوا مطلب چې هغه دغه کول هغه ډیر ظلمونه هغه انتخاب او خو به کولو او دا نن معاشره کې چې کم دی دا ظلم بیا ډیر زیات شوی دی یقینا موږ پولیس لا خواص کو چې هغه د ملزمان دغه چې کم دی تشویش جوړی شي الله کې خو فراس دی دا هغه مو پلا چې کم تشویش دی او هغه چې کم دی هغه د هم اف آی آر درج کړی دی چې زموږ چا سره زیاتیات نشته زموږ چا سره ذل دغه نشته دغه تو مې هم غریبان خلک یو موږ او یقینا دا ظلم تر شوی دی هغه خلکو سره د هغه مو پلار سره ظلم شوی دی یقینا پولیس چې کم دی د هغه خلکو د هغه مو پلار با زخمونو چې کم نغری ان شاء الله زر تجربه په پټي پوری کی او غیبا دا دغه چې ملزمان چې کم دي دا ملزمان په ګوته کې گرفتار کی او معاشره ته په ګوته کې دا هغه ظالمان دي دا هغه ظالم دي چې د ماشومي غوندي مریم
چې دا ته 9 کال چې هغه باندې لا دغه حق نه جوړیږي او هغه دی وجلی دغه کړی د زخمی کړی د وجلو بس مطلب چې هغه غریب دی وقتی په هسپتال کې نیم بیهوش حالات کې پرته را د زندګۍ او د موت په کشمکش کې دا یقینا موږ دا خواسم کو چې خدای پاک هغه له صحت ورکړي او هغه چې په هوش کې راشي نو ان شاء الله قاتلان به هم هغه ته معلومي هغه ته خپل دغه چې کوم دی ملزمان معلومي او ان شاء الله دا کیس په کوم دی زر ته زره دغه راشي او دا ملزمان به گرفتار شي. ډیره مهرباني دي. والسلام.